دې سړي نه هر سړی تپوس کوي ستا او د الله ترمنځه کومه معامله وه. د یو څو ورځو نه د ده ویډیوګانو تصویران چې دي دا هم په سوشل میډیا باندې وایرل دي. دی ځي حج له ځي د لیبیا دی د لیبیا نه دی تلو جدې ته. کله چې دی جدې ته تلو ایرپورټ ته رالو نو امیګریشن والا چې دی هلته کې ایثار کو. ایثار یې په څه باندې کو؟ سیکورټي ایشو ده، مسله ده. نو د سیکورټي د وجې نه چې دی هلته کې ایثار کړی. نو په دغه ټایم کې چې دی دا جازه کسان چې دي هغه پوره شوي دي او جاز چې هغه پتلو کې دی. خو کله چې د امیګریشن والا واپس راغی نو د کار وشو نو هلته کې سیکورټي والا ټلیفون وکړو چې ستاسو نه یو کس چې دی هغه پاتې دی، بس هغه دی چې دی درځي. نو پایلټ ورته ووایي چې دروازې چې دی هغه موږ بندې کړي دي او دروازې اوس موږ نشو کولی او موږ چې دی پاسو لکه جاز په پاسېدو کوو. خو جاز چې دی هغه لاړو، د ده نه لاړو او دا کس چې دی دا پاتې شو. چې پاتې شو نو سیکورټي والا ورته ووایي ستا په قسمت کې چې دی حج نشته، ته زه د دې ځای نه. خو ده وایي زه نه ځم، زه به حج کوم لکه. نو دی په دغه ځای کې باندې نو چې جاز کله پاسېدو جاز چې دی په هغې کې ټکنیکل خرابي راغله، لکه په هغې کې خرابي راغله. جاز چې دی په هغه ایرپورټ باندې واپسې راکوز شو. لکه واپسې شو نو سیکورټي والا ته ووایي تا ته اوس چانس میلاو شو، کیدای شي ته اوس په دې جاز کې لاړ شي. نو چې کله هغه جاز واپسې راکوز شو نو چې کله هغه خپل هر سره کار وکړو نو دوباره د جاز د پایلټ ته ټلیفون وشو چې ستا نه کومه سوارلۍ پاتې ده ته دغه کس چې دی دا وې سره ځان سره. هغه وایي نه انجن سټارټ او هر سره چې دی زموږ وشو سیړۍ چې دی زه نشم لګولی، ځکه هغه سیړۍ خو ډایرکټ نه لګي، سیړۍ ولا راوړه کېږي. نو هغه وایي زه دا نشم لګولی، دروازې نه کولم زه بیا پاسم. نو دغه جاز چې دی دوباره پاسېدو نو دوباره پکې بیا مسله راله. چې مسله راله نو دا کس چې دی خو په دې ځای باندې سیکورټي والا ده ته بیا ووایي چې دویم پیر ده، په دویم پیر هم ستا دغه ونه شو، ستا حج نه پاتې. خو دی ناست و، دا جاز چې دی لاړو نو په دې کې بیا مسله راله. چې مسله راله هم بیا په هغه ایرپورټ باندې راکوز شو. په هغه ایرپورټ راکوز شو نو په دغه وخت کې چې دی د پایلټ واپسې د سیکورټي والا ته ټلیفون وکړو، وایي کش دی چې هغه وایي هغه کش دی. هغه وایي د دغه کس نه بغیر چې دی دا جاز نه پاسي، د دغه کس نه بغیر چې دی وایي دا جاز نه پاسي. نو ویلي چې څنګه دا خبره وکړه دې کس دپاره چې دی سیړۍ هم ولګېدله، جاز چې دی دوباره دروازې هم کولاو شوې. دی ور وختلو نو په جاز کې سره هغه پایلټانو چې دی هم تصویران وایستل او نورو کسانو ورسره ټولو تصویران ایستلي. نو نن سبا د دغه تصویران چې دي هغه په سوشل میډیا باندې هم وایرل دي او ویډیوګان چې دي دا هم وایرل دي. نو معجزې چې دي هغه اوس هم کېږي. لکه څنګه د دې کس سره وشو دی پاتې کړو 2 پیرې جاز لاړو او 2 پیرې چې دی په جاز کې مسله راله. خو کله چې دی ور وخېجولو نو د هغې نه وروسته چې دی دا جاز لاړو. دی د لیبیا نه دی تلو جدې ته. خو جدې نه چې کله لیبیا نه چې کله جاز پاسېدو نو جاز نه تلو. خو کله چې پکې دی کېناستلو نو بیا هغه جاز لاړو، په هغه جاز کې چې دی مسله نه راتله. نو الله چې څوک غوښتلی که نه نو هغه انسانان نشي پاتې کولی. د پایلټ د طرفه خو دی 2 پیرې پاتې شو، خو الله دی غوښتلی او حج چې دی هغه به د باندې کېدو د په قسمت کو. نو دی چې دی د دې ځای نه هغه جاز یې پاسېدو او هلته کې چې دی لاړو جدې ته. نو د دې د وجې نه په سوشل میډیا باندې د ویډیوګان او تصویران چې دي دا وایرل دي.